وګورئ چې زمونږ جوماتونو کې څه حال دی او د ملیشیا جوماتونو کې د عوامو فرق وګورئ، د خلکو فکر وګورئ، سوچ وګورئ، د تربیت وګورئ، هلته وګورئ. پاکستان کې خو چې کوم دی جومات کې ته چپلې مخ خپلې چې کوم دی سیټر کېښود هغه خلکو پټې کړي. هر څه خلک پټوي جومات نه چې کوم دی نو که بیټرۍ شول که پکې شول که داسې نور څه داسې څیزونه وي چې لوټې هم څوک نه پرېږدي هغه هم خلک پټوي. نو دا وګوره د ملیشیا چې کوم دی نو څومره ښه سیسټم دی، خپله ډاکه نشته دی. داسې حکمرانانو ته وګوره داسې د ملک نور سیسټم به څومره ښه وي چې یاره دلته کې دا جومات دا حل دی. وګوره خلکو موبایل نه خپل پټ پرسونه هغه سیټ ته کېښودل. نو دا یو ښه مې دغه دی ویډیو دا ډېر زبردست ده ځکه چې دا وګورئ زموږ چې نواز شریف غل دی هغه غل دی دغه غل دی او زمونږ د خپل چپلې چې کوم دی جومات کې اسلامي ملک دی او هغې کې چې کوم دی چپلې هر څه چې کوم دی مونږ موبایل نه خو پرېږدي چې کوم دی نو چپلې هم څوک نه پرېږدي هغه خلک پټوي. او دا ملیشیا ملک دی دلته وګورئ څومره ښه سیسټم دی چې کوم دی نو خپل خلک موبایل نه وایلیټ هر څه چې کوم دی هغه خلک دلته کې سیټ ته کېږدي خپل ملک اودس وکړي او هغې نه بعد چې کوم دی نو هغه خیر سره والي نه ځي. داسې به دا ملک حکمرانانو ته وګوره هر څه به ټول سیسټم ټیک وي. موږ هم پکار دي چې یاره موږ داسې خپل سیسټم وکړو چې یاره غلې ډاکې هر څه پرېږدي. وګوره روژه ده او د غلې ډاکې شروع دي هر څه شروع دي. همون ملک کې انصاف هم نشته، قانون هم نشته. که څوک پولیس یا نور محکمې ادارې یو کس ونیسي اریسټ یې هم کړي نو هغه چې کوم دی نو عدالت ته لاړ شي، عدالت ته بس بیا یې 2-3 ورځې بعد یې راپرېږدي دا خلاص یې کړي. او چې کوم دی اسلام کې خو دا قانون دی چې هر څوک غلا وکړي ډاکه وکړي نو هغه نه پکار چې لاس کټ کړی شي نو هغې نه بعد بیا بل سړی داسې اقدام نه کوي. نو بس دغه ویډیو تاسو سره مو شیر کړه. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم مخکې شیر کړئ او انشاءالله بیا به یو نوی ویډیو سره تاسو سره حاضرېږو. د الله په امان.